ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. درود شريف هو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزتمند مسلمانانو رو دانن ستاسو په دې کلی کې دا کوم مبارک تقریب جوړ دی او دا پروګرام جوړ شوی دی دا زمونږ د محترم رور حافظ بشیر جان ارمانی صاحب دا محترم ترور دا وفات د ایصال ثواب په سلسله کې جوړ شوی دی. باران هم وریږي یخنی هم ده خو بیا هم ستاسو محبت او خصوصا د حافظ صاحب د مینې او د محبت د وجې نه زمونږ د ټولو دا ناسته چې دلته ده په دغه مینه او په دغه محبت کې پروردګار دې د دې ثوابونه خصوصا نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمله مرسلین او بیا د دې محترمه ترور الله دې داغي په روح باندې ورسول کی. حافظ بجریان صاحب خو زمونږ رور دی او حقیقت دا دی په مونږ ډېر ګران دی او په دې وجه را باندې ګران دی نه مو د کلي دی نه مونږ د کلي یو نه مو د کلي لیدی دی خالص په دې بنیاد مو ورسره مینه ده محبت دی چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت خوان دی او دا ما وختي مو یو سم ویم چې زما څوک صفت کوي زما بخوخي او چې ستا څوک صفت کوي ستا بخوخي د رسول الله مبارک چې څوک صفت کوي د رسول الله مبارک بخوخي نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډېر خشته او مزیدار اواز باندې زما د ده ناتخواني ډېره خوښه ده په کوم انداز چې دی د نبي علیه السلام صفت کوي په اشعارو کې صفت کوي نو جناب دا ډېره لویه د فخر او د سعادت خبره ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه به د پیغمبر علیه السلام صفت کاو نعتونه به وي مونږ چې نعتونه ورته وایو او شعرونه به وي او تاسو یقین وساتئ احادیثو کې راغلی دي چې نبی علیہ السلام مبارک به صحابو ته حکم وکړ وی دا منبر ورته برابر کې او حسان په دې منبر کې نه او شابه لګي او صدا ناتونه وایا
او بیا به ورته نبی علیہ السلام دعا کولا وی شابه ته شعر وایو ان جبریل معک، جبریل علیہ السلام دی ملګری دی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي چې د الله رسوله کدی خوخی چې ستاره دي دشمنانو بد ویم، د هغوی مذمت وکم، په شعرونو کې د هغوی بدي ویم. قریش چې کم دی هغه خلق چا چې په نبی علیہ السلام لومبي وخت کې ایمان راونړه د مکې خلق، او هغې خلکو به نبی علیہ السلام پسې په شعرونو کې لګیا او بدې ردې به یې وی د هغوی د شعرونو جواب کوم او هغوی پسې د شعرونه جوړوم او برابروم یې. د عربو هسې مشعار خوښو. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل کیف بنسبی، زما نسب سره به څه کې، ځکه چې ته هغوی یادی خو زما نسب به یادېږي، زما قوم به یادېږي، ما به یادی، هغې سره به څه کې. وی د الله رسوله لأصلنک کما تصل الشعرة من العجین، وی تا به ته داسې محفوظ وساتم لکه ویخته چې د اوړو نه سړی وباسي او په هغې پورې پوټې اوړم نه نښلي. وی داسې به ته بچ وساتم، تا ته ستا نسب به نه یادېږي او دغه قریش درته برابروم، ځکه چې دوی ستا بد وي په شعرونو کې زه ورپسې جوړوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا اجازت ورکړه، منبر به یې ورته سماو او حکم به یې ورته کو چې شا به دا شعرونه وایه. او بیا هغه چې د نبی علیه السلام کوم وصف او کوم صفت کړی دی، یو دوه شعره درته د هغه ویمه. د حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه وی واحسن منک لم تر قط عینی، واحسن منک لم تر قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. وی اے پیغمبره نبی علیہ السلام ته مخامخ وی ګورې، مخامخ ورته وی. د شپږ شلې کاله عمر د حسان ابن ثابت رضی الله عنه، شپېته کاله په کفر کې تیر کړي دي او شپېته کاله په اسلام کې تیر کړي دي. نیم عمر کفر کې تیر شوی دی، شپېتو کالو چې دی مسلمان شوی دی، بیا شپېته کاله په اسلام په مسلمانۍ کې تیر کړي دی، یو سل شل کاله کې وفات دی. وی واحسن منک لم تر قط عینی، وی ما په دې خپلو سترګو د الله رسول ستانه خشته شخصیت بل نه دی لیدلی. او دا حقیقت دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پشان ښکلې شخصیت په مخ د ځمکه ګورې نه تیر شوی. دا درسته خبره ده، دا ثابته خبره ده. الله چې نبی علیہ السلام له باطنی اوصاف او ظاهري کوم صفتونه ورکړي په مخ د ځمکه دا په چا کې هم نشته. صحابه چې د هغې دا حسن بیان کوي، شمایل وګورئ تاسو، د نبی علیہ السلام صفت د سترګو مبارکو، د روزو مبارکو، د پوزې مبارکې، د غوږونو مبارک، د رنگ مبارک، د غاښونو مبارک، د ګیرې مبارک، د ویښتو مبارک، او د هغه د چال او د هغه د قدم، داسې صفت په مخ د ځمکه چا کې هم نه دی تیر شوی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی خلق وی چې د یوسف علیہ السلام حسن زیاتو په نبی علیہ السلام باندې، او ځکه چې د مصر ښځو چې یوسف علیہ السلام ته وکتل نو لاسونه یې پرې کړل. تاسو ته معلومه ده زلیخې پسې خلکو پراپیګنډې کولې، او ته په غلام باندې عاشق یې، او ستا په غلام باندې عشق دی، ستا مینه د یو مرئي سره ده، د غلام سره ده. هغې وی دا خو واقعي ما له لوی پیغور دی، ما ته خلک پیغورونه راکوي چې غلام سره مینه ده، په غلام باندې عاشق یې، په غلام مینې. وی ولې که د دې خو که زه ووایم چې زما دا غلام ډېر خشته دی او ډېر خوبصورته دی، خو دوی یې نه مني. خامخا سړی پیغور ورکوي د عزیز مصر د لوی وزیر ښځه ده، خو ته په خپل مرئي باندې مینه یې او په هغه باندې عاشق یې. لویه ډوډۍ جوړه کړه، میوې یې کېښودې، خانکونه او پلیټونه یې کېښودل، چړې او ورسره یې کېښودې چې ځکه میوې سره خلک چاړه ږدي، دوی ته یې ویې خورئ. هغې ډوډۍ موړه وخوړه، هغې نه پس میوې راواغېشتې، لاس کې میوې دي او چړې ورسره دي. وقالت اخرج علیهن، یوسف علیہ السلام ته وی راوځپې. چې د میدان ته یوسف علیہ السلام راووته او د ښځو ورته وکتل، وی دا زما هغه معشوقه ده چې چا باندې زه مینه یم، چا سره مې مینه ده. خو چې دی راووت، قرآن حکیم کې الله فرمایي فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم.
چې وی قتل ورته دومره د هغې په زړه کې هغه محبت او مینه راله چې ګوتې لاندې پرې کړې، چا ګوته زخمي کړه، چا لاس زخمي کړه، وینې ترې روانې شوې. او دا لک دی، او دا خو ډېر لوی شخصیت معلومیږي، دا خو چې ته غلام خو دی، خو دا خو ډېر لوی شخصیت دی، د دا مخ او د دا شکل او حسن او خوبصورتي دا لاسوک دی. لاسونه یې پرې کړل. حاش لله، باس الله زمونږ توبه ده، الله د هر عیب نه پاک دی چې مخلوق دومره خشته پیدا کوي، پروردګار به څومره خشته وي، انسان دومره خشته پیدا کوي چې لوی الله به مې څومره ښکلی وي. ما هذا بشر، دا انسان نه دی زلیخې، ان هذا الا ملک کریم، دا فرشته ده، فرشته. او فرشتو کې هم د ډېر لوی عزت او منتخبه فرشته ده. نو د یوسف علیه السلام چې ولید د مصر ښځو نو ګوتې پرې کړې. نو عایشه صدیقه فرمایي افسوس خلک وایي چې یوسف علیه السلام خشته، او دا حقیقت دی، قرآن حکیم کې ثابته ده، احادیثو کې ثابته ده. نبی علیه السلام فرمایي نیم حسن الله ورکړی، لیکن عائشہ صدیقہ فرمائی رضی اللہ عنہ وی که د مصر ښځو زما محبوب لیدلی وی د لاسونو په ځای باندې بیا د خپل زړونه ورته پرې کړي، نه دی لیدلی زما محبوب، قسم په الله. فرق دومره یوسف علیه السلام حسن خشتاو مزیدارو، ظاهر کې چې بچاو قتل فوراً به سر کاو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن هغسې نو، یکدم چې بچاو لیده، یکدم بچاو قتل، حسن بخت نظر راته، خو چې څومره به دې ورسره ناسته زیاته کوله نو هغه به حسن زیات په نظر راته. یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا. او د هغې دلیل درته زه ووایم، تاسو ته وایم صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین آیا د نبی علیه السلام په محبت کې خپل سینې او خپل سرونه او خپل پلاران او خپل بچی او خپل قومونه او خپل لاسونه قربان کړي دي که نه دي قربان کړي؟ دا حقیقت دی. نو حسان ابن ثابت وی احسن منک لم تر قط عینی، ستا پشان خشته شخصیت زما په دې سترګو ما بل څوک نه دی لیدلی. واجمل منک لم تلد النساء، اے محبوبا، اے ښکلي پیغمبره، چرته ستا غوندې ډولې شخصیت مور نه دی راوړی. او بیا څه وی خلقت مبرئا من کل عیب، وی د هر عیب نه پاک پیدا، هیڅ عیب در کې نشته. چا کې حسن اصل عیب وي که نه؟ رسول الله مبارک کې هیڅ قسم عیب نو. خلقت مبرئا من کل عیب، هر عیب نه پاک پیدا. او بیا حد کوي، حد د نبی علیہ السلام په صفت کې کأنک قد خلقت کما تشاء، وی داسې پیدا لکه ځان چې دې څنګه خوښ وقته پیدا شوی. ځان چې د چا خوښي څنګه شکل یې خوښي؟ دا یو انتها ته رسېدل دي. ځان خو د خلکو داسې خوښي چې وي زما نه زیات خشته بل څوک نه، زما پوزه، زما سترګې، زما لاسونه، زما اواز، زما حالت ارس د خلکو نه خشتی. وی کأنک قد خلقت کما تشاء، داسې ده لکه چې تا ځان څنګه غوښته نو الله همغسې پیدا کړي. دا د حسان ابن ثابت صفت دی. نو دا چونکې هغه هم د نبي علیه السلام صفتونه به کول. نو بشیر جان پورې خبره کومه، مې والد صاحب تا مه وې مې تم د سعادت خاوند دی، ښه انسان یې، ټیک ته په سترګو خدای نابینا دی، خو شکر د زړه کې د نبي علیه السلام مینه پرته ده، او د نبی علیہ السلام صفتونه کوي، د هغه شعرونه وایي، د هغه مدح کوي. یقینا ګوره چې کوم نعت خوان دی او د نبی علیہ السلام صفت کوي، نعت وایي، په ما خوږ لګي، د الله شان دی، ما ته دا ډېر خوږ لګي. نو د دې د محترمې ترور هغه د ایصال ثواب په سلسله کې دا پروګرام جوړ شوی دی. زم دې موقع کې یو دوه درې خبرې درته عرض کول غواړم. رونو انسان چې الله پیدا کړ مرګ له پیدا دی، بس دا دی یو انسان نه وي چې زه په دنیا کې همیشه جم دی، مړي به خامخا مرګ به لازمن راځي. او که زه راته ډېر دلایل د قرآن نه او د حدیث ته ویم که نه، نو ډېر دلایل دي، او که دلیل نه ویم نو ته یې منې. نه پورې به ما ته څوک داسې ونه ښایې چې هغه پیدا دی او هغه به نه مري، هغه پیدا دی او هغه به جمدي وي همیشه، سوا د رب العالمین د ذات نه. خو ټولو نه غټه خبره ستا او زما را تسلی دپاره دا ده، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول الله فیها مخلدا. که دنیا د چا لپاره دوام لرلی او دنیا کې یو انسان همیشه جمدی وي، نو هغه شخصیت په دنیا کې همیشه جمدی وي د چا د برکت نه چې رب العالمین ما او تا ته او د دنیا ته د اسلام او د هدایت دا رڼا ور نصیب کړې ده. داسې ده که نه؟ هغه شخصیت به همیشه جمدی وي په دنیا کې چې هغه شخصیت ته
مرگ راغ انک میت و انهم میتون افهم مت فهم الخالدون. اے اللہ رسولہ تبام وفات کېږي او استاد او امتیان بام وفات کېږي. دا کی دی شي چې دا مرگ دا سقه د تعالی راشي تر دې دنیا نه بلی دنیا ته سفر وکې بل مور راوړې د جمدې پاتې شي. الله وی هیڅ کله دا نشي کېدی ټوله دنیا بمري هیڅوک جمدې نه پاتې کېږي. خرونو مرگ موت ټولو لراځي. مرگ نه پس د الله ذوالجلال سره زمونږه ستاسو د ټولو ملاقات بکېږي. دا څه دا کنه الله د ملاقات ته څوک بچ کېدی شي نه. اوس دنیا کې چې دې څه کړي دي که ښه دې کړي دي او که بد دې کړي دي اینې غوندې برته د الله د ملاقات په وخت کې دقسې مخامخ شي. اینې غوندې یو شی به د رب العالمین نه پټ نه. نو ستا د کامیابۍ د الله په دربار کې د ادرېدو سره چې الله ته ودرېږي او ته وایې یاره زه دې په هغه امتحان کې کامیاب شم، زه دې ناکام نشم، زه دې ذلیل نشم، زه دې رسوا نشم او د الله په مخ کې دې زه رب العالمین ته ملامته نشم. نو یو رکوټې غوندې نسخه درته ښیم، پوټینۍ غوندې نسخه درته ښیم. که هغه نسخه تاسو استعمال کړه هغه ما استعمال کړه انشاءالله چې د دنیا د دې زندګۍ چې څومره اعمال دي دا د الله دربار ته وړی او الله ته مخامخ کېږي انشاءالله سرخرو به پکې ګرځې، کامران او کامیاب به پکې ګرځې. هغه نسخه څه شی دی رونو؟ هغه دا ده چې ته خپل زړه کې دا خیال راولې، دا سوچ راولې، دا فکر راولې چې په دا لوی میدان کې به د الله سره مخامخ کېږم، الله ته به ودرېږم، ما نه به الله تپوس کوي. دا یره چې ستا زړه کې راشي بس. واما من خاف مقام ربه د چا په زړه کې چې د الله ته د ودرېدو متعلق یره راله یره، یا الله تا ته به ودرېږم، یا الله تا خو ماله ډېر لوی نعمتونه را کړي دي، الله ایمان غوندې عظیم نعمت ته را کړی دی. خدای ته به ما سره څه کوې؟ تا ته چې مخامخ شم حساب کتاب به را سره کوې. الله که په حساب کتاب شو خو ډېره ګرانه خبره ده. په حساب کتاب خو ستا د یو نعمت شکریه ټول عمر نشم پوره کولی. الله تا سره به زه څه کوم؟ نو چې دا یره دې پړ کې راله نو الله و یو جنت خو څه کوي چې برغ برغ جنتونه درله درکړو. دا حقیقت دی. دا یره پړ کې راوستل پکار دی چې دا دې راوسته دا د کامیابۍ لویه نښه ده او لوی دلیل دی. یو بادشاه تېر شوی دی، هارون الرشید بادشاه، مشهور بادشاه، تاسو به نوم هم اورېدلي او ښه سړی تېر شوی دی، یاره نیک سړی و. ځکه دغه زمانه کې لوی لوی جلیل القدر لوی لوی ائمه، ابو یوسف رحمت الله علیه، امام محمد رحمت الله علیه، امام ظفر رحمت الله علیه، امام شافعی سے رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، دغه بزرګانو زمانه ده. د دې هارون الرشید یو ښځه ده، هغې ته زبیده وایي. د دې ښځې سره ډېر زیات محبت دی او ډېره مینه ده. تاریخ لیکي وی دومره مینه یې وره د خپلې ښځې سره چې دا هارون الرشید به ناستو او دې هارون الرشید به چېته فیصلې به کولې په دربار کې، نو وی ده به د پردې شاته ځان ته ښځه کېنولې وه، دا زبیده. او ورته به یې وی ته ما پسې شاته کېنه. نو که چېرته زه مسله کې خطا شوم او فیصله کې خطا شوم نو ته د الله زما په دې شا د پردې نه هغه غاړه ایږده. نو چې ستا لاس زما د شا سره لګېږي نو زه به برابرېږم، ما نه به غلطي نه کېږي. دومره مینه او محبت او تاریخي خبره ده. زبیده هم ډېره نیکه ښځه وه. مکې مکرمې ته یو لوی نهر راوستی دی، نهر زبیده ورته وي، نهر زبیده. اوس هم د هغه نهر آثار شته. د مکې د عرفات نه تر مزدلفې او منا پورې لږ لږ آثار د هغې اوس هم شته دی. دا نهر راغلی دی، عجیبه ده که نه، یو خوب یې لیدلی و او د هغه خوب په وجه باندې دې ته بیا علماو دا تعبیر ورکړه چې تا نه به الله د مکې مکرمې د اوبو خدمت اخلي. نو دې هغه نهر راوستو. تاسو ورونو یقین وساتئ اوس خو نهر نشته، وچ دی. مکه مکرمه کې خو اوبه بلکل شته دی نه، او بیا ګیر چاپېره چې کوم دریاب دی نو هغې هم ترخې اوبه دي، صرف د زمزم اوبه دي، نورې پکې نشته خوږې اوبه. لیکن دا نهر چې دی راوستی دی دا د یو غر نه راوتی دی عرفات سره، او په مینا کې په بل غر کې ورننوتی دی. په دې لاره به خلکو اوبه اخېستې. د دنیا دا غټ غټ ساینسدانان او انجینیران نه دي اوسني. ما یو تاریخ کته هغې ورپسې تکل کړی دی. تر ننه پورې دا چا معلومه نه کړه چې دا اوبه راغلې ده کوم ځای نه دی، دا تلې کوم خوا دي. خو یو غر نه چې لښتې راوښکې دی په بل غر باندې لښتې وردننه شوی دی. یا خدایه دا راغلې ده کوم ځای نه دي، دا اوبه وې کوم ځای، دا تلې کوم خوا دي، غیبې شوې کوم خوا دي. اگر چې اوس اوج دی خو هغه زمانه کې دا راغې نه یو خدمت رب العالمین اغشته دی. دا ښځه خاوند یو بل سره د شپې ناست و، هغه خپلې ګپې شپې لګولې. خامخا د ښځې
د خاوند خپل منځ کې تعلقاتي خبرې کوي، د مینې خبرې کوي، یو بل سره پکې اکثر روانم شي. ښځه خاوند سره یو بل سره روان شو، چې روان شو نو دا چې څومره د ښځې د خاوند مینه زیاتوي که نه، دارنګې بیا دي یو بل سره آزاد هم لږ زیاتي. نو دا ښځه ورته په غصه کې غصه شوې ده خپل خاوند هارون الرشید ته، زمړه وایي دوزخي، ته خو دوزخي یې. هغه هم پې غصه شوې دی، ښه تا ما ته دوزخي وایي، جهنمي دې راته وایي. که زه دوزخي یم او جهنمي یم، دی الفاظو د هارون الرشید، نو ته په ما په دریو طلاقو طلاق یې ځه. خو نه خبره وختله. اوس دا طلاق معلق طلاق ورته وایي، چې یو ښځه مثلا خاوند ښځې ته وایي چې که دا کار دی وکړه نو ته طلاق یې، نو که هغه کار یې وکړه نو طلاقېږي به. که دی ورته ووایي چې پلار کره لاړې نو مثال په طور دا یو مسله ده، نو تا ته به دا طلاقي، نو که هغه لاړه نو طلاقېږي به. ده دا خبره وکړه که زه دوزخي دا لفظ استعمال که هارون الرشید، نو ته په ما په دریو طلاقو طلاق یې. چې خبره در خولې نه ووتله دی م ستومانه و، ښځه مو یارېده هو دا څو شو، جړه باندې شپه تېره شوه. سهار وختي هارون الرشید د خپلې زمانې چې څومره علمو راوی بلل، صاحب دغسې یو مسله راته پېښه ده، یو غلطه مو د خولې نه وته ده. خو ګورې پام کوئ د طلاق د دې لفظ نه ګورې ځان ساتئ ښه. الله دې هر مؤمن مسلمان د دې نه وساتي، دا خطرناک شی دی. ښځه که د یو څپېړه وواله او خوږ شوه نو ډاکټر له به یې بوده جوړه به یې کړي، جوړه به الله به یې جوړه کړي. غاښ یې ووته یاره خدای به بیا هم جوړه کړي. خبرې دې ورسره بندې کړې روغه به دې راشي. پلار کره در نه لاړه یاره جوړه به دې وشي. خو که دا طلاق دا سیسټم پکې راغی که نه، نو ځان دې م غرق که هغه خواره دې م تباه و برباده کړه. دې نه به ګورې ځان ساتې. طلاق ډېر خطرناک شی دی او د احتیاط شی دی، ځکه خو د طلاق اختیار رب العالمین ګورې سړي له ورکړی دی. نن سبا خو دا ښځې مځې تاسو وینئ که نه، دا عورت او پلانکې تحریک او ډینګرې تحریک او یو ځای جلسه او بل ځای جلوس او بعضې پکې کنجرې ښځې وي، هغې پکې لادام ووایي. سړي له طلاق اختیار دی، مونږ ته هم د طلاق اختیار میلو شي. وایي که نه وایي دا بعضې ښځې اخباراتو کې راځي که نه، سړي ته د طلاق اختیار دی. یو ښځې پکې لادام ویلي وی سړي څلور ښځې کولی شي، مونږ ته دې اجازت میلاو شي چې مونږ هم څلور مړونه وکړو. مې دا چې کومه ښځه دا خبره کوي هغې دا تپوس ولې کوي، هغه خو څلورو نه زیات مړونه یې کړي. دا تپوس هغه ښځه چې کومه کور کې دننه د پردې ښځې هغه دا خبرې نه کوي به هر کیف. نو دا پکې لا بعضې ښځې دام وایي مې الله لوی بادشاه دی، الله ښه پوهېږي، علیم خبیر دی چې د اختیار د طلاقو چا له ورکومه، سړي له ورکوم. چا له طلاقو اختیار دی؟ سړي له. سړی خو ډېر بردباره دی، ډېره ګزاره کوي ښځې سره. او که ښځې له د طلاقو اختیار ورکړه دا نیمپوزې ښځې له زه چې پېدې بوډاګان به ګورې ټول د بټ په غاړه ناستو. خفه کېږې ما ځوانانو سره خو به ګزاره کوله، خو چې دا کم بوډا دی او دا ټخ او ټوخ کوي او د حملې ټیټه ده او بلغم ورته په لارو او په کوڅو کې او په دغه کې غورځوي، ځه مړه ما طلاق کړې، په دریو مې طلاق کړې، ده بیا به دې څه کول. ښځه که ډېره هم بوډۍ شي د خاوند خوښېږي د خدای شان دی، داسې ده که نه ده. په موږ خو لا خیر بوډاتوب نه راغلی، دې بوډاګانو ته پته ده. خو چې څومره بوډا شي ښځه زیاته خوښوي، دا د خدای شان دی. وایي موږ د معاشره کې اوسېږو، موږ ته پته ده که نه. بشیرجان خوار ته څه خبر دی، ډېره دې دغه لانجې نه څه خبر دی. دا خوند خو والد صاحب ته مې وله وي مې یو پټه خبره به در سره کومه، خیال دې راغی که نه. ده ته هم دعا کوي چې خدای پاکې د سرې ډولۍ خاوند کړي. خبره داسې ده، خبر چې پلار ورسره روان دی او که څه چل غږ غم وله نه کوي. به هر کیف پکار دی د انسان په زندګۍ کې بعضې وخت داسې بیماری په انسان راشي، داسې تکلیف په انسان راشي چې بې د ښځې نه بل څوک د هغه سړي هغه خدمت نشي کولی. نو سړی ګورې الله پکې دا صفت پیدا کړی دی، بوډا کېږي او ښځې هم بوډۍ کېږي، ډېره د ښځې سره ډېره زیاته ګزاره کوي، انتهایي زیاته ورسره کوي. خو ګورې دا ښځه د مجبورۍ نه د خپل خاوند سره ګزاره کوي. دا ورته ګورې دا حقیقت وایم. ګنې چې ښځه بوډۍ شو او خاوند دې بوډا شو ټک ټوک کوي چې وس یې کېږي چې په دا چمغړت وله ګوتې کې او سات یې وباسي. دا ما ته پته ده، ځکه خو الله اختیار دی ښځې له طلاق ونه دی ورکړی. دا سړي به ټول ورځ هم دې بازارونو کې په فوټپاتونو ناستو او سیا به شپېلۍ به خوله کې منډلې او چا به تورړی غږول او چا به شپېلۍ غږول او چا به یو ځای د یو کس غلامي کول او چا به بل ځای جومات کې برقې راستې جوماتونه به یې صفا کوله. لکه ولې غږ به یې هم نه شو کولی چې یاره څه ویلي شو، ښځې طلاق کړي، یو بل سره به یې جړه پریاد کول. نو خبره دا ده چې
چې الله لوی بادشاہ دی، ګوره دا به مونږ منو. الله حکیم دی او علیم او خبیر، دا به تاسو ټول منئ. او دا به مونږ منو چې د الله یو کار د حکمت او د علم نه ګورې خالی نه دی. نو د طلاق و الفاظو کې به ګوره ډېره زیاته ګزاره کوئ. مونږ له اکثر بیا راشي که نه چې کوم خاوند ښځې له طلاق ورکړي، خاص سړی به راشي یاره جي یو تپوس ته نه کو، یو سړي چې تا ښځې له طلاق ورکړی دی د هغه د مسئلې تپوس ته نه کو. مونږ خو پې پېژو چې سړی هم دا دی، طلاقي هم دا ناست دی درته، خو ځان خو نه ښایي که نه. یاره جي دغسې زما یو دوست دی، یو ملګری مې دی، او د خولې نه یې څه ګاډې وډې ایستې دي. نو چې دا ځان ستړي که زه یم وروره مونږ داسې مسله نه بیانه کوو، سړی په خپله راوله. لکه طلاق خو بلا قسمونه دي، سړی تر راوله مونږ ته یې کښېنوه چې مونږ ته پوره یاره جي ما نه دا غلطي شوې ده نه، طلاقي ته دا نه غلطي شوې ده. نو که دې ورته ووایي چې طلاقي نو وجنې دي بیا، حالانکې د خولې نه همغه الفاظ ایستي، بیا دې وجنې ملکی دی. نو دی کې به بیا څه وایي یاره جي سخت غوسه وم ښه، داسې غوسه ډېر سخت غوسه ومه. نو د دا خیال دی چې ګنې په غوسه کې به طلاق نه کېږي. زه یم وروره چې ښځې سره ناست دی او توب تام ولا لاس کې سیب ورکړي او هغې هم د په لاخوله کې کیله منډلي، نو په دې کې څوک چاله طلاق نه ورکوي. دا طلاق همغه وخت کې کېږي چې غوسه دله راشي، یاره چې ته ګوټ کې به څه پیدا نه شي. زمونږ په قرآن کې دا ګوټونه موټونه نشته، او نه د پیغمبر په حدیثو کې دا نورې نخرې مخرې شته دی. پاکه خبره ده، د طلاق د هر قسم جدا حکم دی. نو خدایم د دغه الطلاق د لفظ نه ګورې محفوظ وساته، ډېر ګران کار دی. او بیا چې یقین وکړه داسې خلک ماله راغلي دي، داسې زنانه چې داسې ماشومان اومخو له بچي ورته او په سرو سترګو جاړي. ای مولوي صاحب دې بچو سره به څه کوم؟ یو کس ماله راغی، زه حقیقت ویم ګورې چشم دی ده خبره درته کوم، خپله چشم دی ده، زنانه مو او خاوند مو رشته دارانې مو هلک او جینۍ بلکل نوجوانان وایي دې بدبخته ماله طلاق را کړی دی. ښځی وایي او دا مضبوط درې طلاق الفاظ د خولې نه ایستي وو او په څه باندې او ښځې جړل بلکل جینۍ وه. ما ورته وایي دا ولې په څه دې طلاق ورکړه؟ وایي مولوي صاحب منځله مې پاسو ظالمه، مونځ له مې پاسو چې مونځ وکړه. وایي بړستن یې مخ نه وغورځولو ما دې طلاق ووایي. نو وایي دا ما منځله پاسو دا مخامخ ولاړ دی او هغې ښځې ما ته دا الفاظو ما چې هغه سړي ته وکتل که نه شکل ته مې وکتل، د قیانوس د زمانې بیز دی بیزه اسخا شکل یې نیولی او دا مردار غاښونه چې ما ته کرکه راله او چې ښځې ته مې وکتل خشته ما ته ویې قسم په خدای مولوي صاحب کله ځان غم را سره زه به سبا بل میړه وکړم، زما 20 کسه مړونه شته، زما په قوم کې ما خلک غواړي، خو د دې سپېره غم را سره اوس هم دی چې دې ظالم بدبخته ټوله مزدوري کوي، دله به څو ښځه ورکړي که به ورنه کړي. داسې ښځې هم شته. دې الفاظو نه دی الله مسلمان محفوظ وساتي. دا غلط ابغض المباحاتو د شریعت وایي چې بعضې موقع کې خو مباحه دي، ضرورت په وخت کې خو ګورې بیا هم د الله نه دي خوښ. ځان به د دې الفاظو نه ساتې. بهر کې هارون الرشید ما چې هغه خلک راوغوښتل علما، هلکه دا خو تا داسې ویلي که زه دوزخي ما نو ته په ما طلاقې، نو له دې څه پته لګي چې ته دوزخي او که جنتي. لنډه مسله ده، که ته دوزخي هارون الرشیده نو ښځه طلاقه ده، او که ته دوزخي نه جنتي نو بیا نه طلاقېږي. او طلاق هم 3 الفاظ دي، که تماچه کې 3 کالتوس دي بس د طلاقو، که یو دی والوځو 2 به پاتي، او که دویم نیم والوځو نو 3 به پاتي، او که دریم کالتوس دې والوځو نو تشه تماچه بیا ګرځوه، خبره خلاصه ده. 3 نجات اختیار خو سړي سره شته نه. بهر کیف یو عالم سره د دې جواب نشته، نور علماونو تپوس کوي یو ځای نه بل ځای نه بل ځای نه بل ځای نه، ټولو وایي چې وروره دا ویلي که زه دوزخي نو ته په ما طلاق. نو که دوزخي وي نو طلاقه ده، که دوزخي نه نه طلاقه. نو د دوزخي او د جنتي پته ما سوا د الله نه بل چاته لګي؟ څه پته لګي؟ د خاتمې څه پته لګي؟ یو سړی دی او هغه په دنیا کې جمدی دی او ډېر ښه مزېدار عبادت کوي خشته، او اخر وخت کې د هغه نه داسې یو عمل صادر شي چې هغه د جهنم والا عمل بیا ورسره څه کوي؟ او یو سړی دی چې هغه جهنمي دی، ټول عمر د کفر عمل کوي او د دې مرګ نه لږ غوندې مخکې راغی ویرېده او کلمه د اسلام یې رب العالمین مسلمان که جهنم په دې کم خوا لاړه جنت ته لاړ. دا خو د الله اختیار دی. د خاتمې څه پته لګي او د انسان د عمل څه پته لګي؟ ته ظاهر کې یو سړی یو شان اینې دننه او پکې بله خبره. نو یو عالم سره هم دا مسله جواب نشته. وروره بس لنډه دا ده چې که دې دوزخي ښځه طلاق او که دې جنتي نه طلاق، نو موږ ته څه پته لګي دی د دوزخیانو پیرس کړی الله تعالی او که جنتیانو پیرس کړی. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه دغه وخت لا ماشوم طالب دی، تاسو چې ورته چڼې وایه چڼې،
په لاره باندې روان دي، دا خلک پریشان دي، ګونګوسې شروع دی، لکه څه چل دی. یاره جي هارون الرشید بادشاه ته یو مسله پېښه ده. څه مسله ده؟ وایي دغسې ده. وایي نه دې جواب خو ماله راځي. او چغې یا طالبه داسې راکوټې د 1214 کالو هلک دی، تا له درځي جواب؟ بلکل ما وله بوځې. وایي یاره ته راشه او بادشاه ته دا مسله بیان کړه، خو ډېر زیات پریشانه دی. چا وایي ګوره لوی لوی علما دي، هغې له جواب نه ورځي او دې راکوټې بچي ته ګوره او دی وایي ماله راځي. لاړ مجلس دا هارون الرشید ته چې وایي چې دغسې پلانکي ځای کې پلانکی محله کې یو راکوټې غوندې طالب دی، ستا د مسلې حل شته ورسه. هله شاه به یې زرې راوله. ټوله شپه بادشاه هم جاړي، ښځی معشوقه راغه هم جاړي. داسې واړه واړه مولیان ما غوندې نه، لوی لوی غرونه د علم ناست دي، چا سره جواب نشته. او هر یو په دې سوچ کې دی چې دا ماشوم طالب د سره د دې مسلې جواب به څنګه چې راوسته بچې تا سره د مسلې جواب شته؟ او جي وایه که نه؟ وایي نه که نه صاحب داسې خو نه کوو، ته به مهرباني وکړې تخت نه راکوشې، زه به په دې تخت کښېنم، ښځه به دې راولې، تاسو دواړه به د مسلې تپوس وکړئ، زه به جواب درکړم، بیا راځه په خپل تخت دې کښېنه او زه به کوزېږم. دا خو د دین ډېر لوی سپکوالی دی چې ته په تخت بره ناست یې بادشاه او ته مانه د مسلې د پیغمبر علیه السلام او د خدای د کتاب تپوس کوې، زه راته لاندې ولاړ یم. داسې نه کېږي، ته لاندې کوشه او زه به بره په دې تخت کښېنم، بیا ته پېشه او تخت دې پېشه. د علم قدر چا سره وي؟ قدر زر زرگر شناست، قدر جوهر جوهری. د علم قدر داسې خلکو سره هغه هارون الرشید او واقعي دا سړی پوه دی. ښه داسې د علم قدر شته. زه له تخت نه ورته راکوشو، مونږ او تاسو هلته به ملا صاحب اودس مات کړي، اودس به وچوي، یو لاس باندې به اودس وچوي، په بل به پرتوغاښ نیولي، ته به وله رامنډه کې استاد کوي کې چرګه پرېوته څو بورقې ته وباسو. یو خو د بدقسمتۍ نه زمونږ بله مسله چې ته زدم نه ده، شکر دی هغه کویان هم خدای ختم کړل، بمبې منبې دی او په اکثرو کې پلیتې اوبه ګرځي. خفه کېږې ما، خو چې کوم ځای ډېران دی نو په هغه ځای بمبه سوری ده، چې اوبه کنګ څنګه لاړې شي نو هغه د ډېران هغه ټولې اوبه په هغه بمبو کې ورشي. مې دا سکې دا غوړې زیړې اوبه چې صحت هم ورسره ښه شي. پاکستان دی وي زیړې دی پکې او یرقان دی پکې. مې دې ملک کې چې دا بمبې منبې وي دي کې یرقان او زیړې نه ختمېږي، دا پکې وي هم دغه یرقان او زیړې، چې د ډېران زیړې اوبه څکې نو زیړې به نه راځي. دا ښکاره خبره وه چې څنګه رنګ دې په لاس پورې کړو هماغه رنګ به د باندې خېږي. بهر کیف رونو مونږ په لاره باندې ځو، په دې شیرپو کلي کې د خالد باچا په دې کلي کې لوی روډ باندې بله اوبه را روانې بیږي روزانه سار. ته ملکه د اوبه درکړم چې کتلې پیپ سوری دی، خدای خبر یوه هفته وشو هماغه پیپ هغسې سوری دی او هغه اوبه دې په ټول روډ باندې بیږي. یاره زه وایم یاره پړکې پیدا کول پکار دي که زمونږ د حکمران طبقې، زمونږ د پولیس طبقې، زمونږ د پټواري طبقې، زمونږ د تاجر طبقې، زمونږ د عوامو د طبقې، زمونږ د علماو، زمونږ د طالبانو، زمونږ د دې مسلمان په زړه کې د الله یره راله، قسم په الله دا دنیا جنت دی، دروغ درته نه وایم. داسې ده او که نه ده؟ خو چې زما اړه کې د الله یره ني، ستا په اړه کې د الله یره نشته، د دوکاندار په اړه کې د الله یره نشته، د ګاک په اړه کې د الله یره نشته، هسې چغې مه وهئ، موږ به هم ستړی کړي او تاسو به هم ستړی شئ. لویه خبره دغه د الله ستا په سر بار وخت پولیس ولاړې سو، الله دې په سر ولاړ دی، پولیس نه یېرېږي، د الله نه نه یېرېږي. ما ته یو سړی وایي وایي ګاډي کې ټیپ غږېږي، تاسو خو ټیپونه بند کړي دي او په ګاډي کې ټیپ غږېږي. ما وی لویه یره به د چا نه کوو، د دوراني صاحب نه به یې کوو که د الله نه به یې کوو؟ زه به یې رښتیا وایه وایي د الله نه. نه مې د هغه پولیس نه یېرېږي چې دوراني پولیس نه رالېږي چې په ما ټیپ بند کړي، او هغه لوی الله چې د هر وخت په سر ولاړ د هغه نه نه یېرېږي. مې ستا په اړه کې د الله یره نشته، ته به د پولیس ته څه ویېرېږي؟ پولیس خو دغه در باندې بند کړو چې خواشي بیا به ولګې. اصل چیز دا دی چې ستا په دې سینه کې په دې زړه کې د چا یره پیدا شي رونو؟ د لوی الله یره پیدا شو، دا د الله زموږ نصیب کړي. خبره مې دې پورې کوله رونو چې هغه ورته وایي چې نو مونږ خو ملا نه دغه دې لار کې تپوس کوو، دا هم سوچ نه کوو چې دین نو مسلې تپوس ته کوو، ورېږه صبر وکړه. او که ملا ورته وایي هلکه ځه وروستو راشه او زه اودس وچوم، که برجن شو که نه، اوسه پورې خو بیا د مسلې جواب کوو، اوس که برجن شو په یو کې دې والله که خلاص شي د خلکو نه. د علم یاد وساته، تپوس چې د پټواري نه کوې، د پټواري نه نو کور ته وله ځې که نه ځې؟ فیس هم وله ورکوې، کور ته وله ورشي. وکیل نه چې د دنیا د یو خبرې تپوس کوې، څه چل ورسره کوې؟ په لاره کې نتیجه ته تپوس کړی دی؟ نه. ملا خو یې درته مفت اخلي، خو لږ جومات ته ورشه او په طریقه ورسره کښېنه او د الله له دین تپوس ته وکړه، او به دله ښه مزېدار او ښایسته ښکلی جواب به دله درکړي. بهر کیفه
خبره مې دې پورې کوله چې هارون الرشید د هغه تخت شاهي نه راکوشو او امام شافعي صاحب رحمت الله علیه بره تخت او خطره کوټې بچی دی ښځه یې م راوسته څه دې ویلي دي دواړه خپل بیان وکړې وی صاحب ما دا یو بل سره په جګړه شو دې ښځې ما ته وی دوزخي ما ورته وی چې که زه دوزخي نو ته به ما په درېو طلاق و طلاق اوس د دې مسلې جواب راله راکړه وی هارون الرشید بادشاه وی علما څه وي تا خو تپوس کړي وی صاحب ټول علما وایي چې د دې معلومات ګران دي چې د دوزخي او که د جنتي نو که دا معلومات وي چې د جنتي نو ښځه به طلاق نه وي که دا معلومات وي چې د دوزخي ښځه به طلاق وي وی بادشاه سلامت یو تپوس ته نه کوم تا چې ته د الله د یرې جړلې دي د الله د یرې تاسو نه هم تپوس کوم که نه چېرته هم د الله د یرې جړلې دي وی الحمدلله چېرته خو که نور څه نه خو چې د دنیا سخته در باندې راغلي نو بیا خو هم الله ته جړلي که نه داسې ده که نه که د دنیا سخته راغلي خو الله ته به هم جړلي که نه جړا باندې الله ډېر خوشحالېږي ښه ډېر زیاته مشکل الله ختموي حل کوي وی تا بادشاه سلامت د الله د یرې چې ته جړلي وی دا حال خو نه دی ویل پکار خو چې تا تپوس وکړه نو درته اوس ویم وی زه هره شپه الله ته جاړم هره شپه او ویم چې یا الله لوی رعیت تې را په غاړه کړی دی پروردګاره د قیامت په لوی میدان کې به ته ما نه دې رعیت تپوس کوې الله چې ته به ما سره څه کوې هره شپه الله ته جاړم زه وی ښځه نه را طلاقه زه تا په مخه ښودم په مخه هغه ځای نه علما پرې راودانګل صاحب کوم کتاب نه دې مسله ووې شپې جاړې او که نه هغه وایي جاړم او ښځه نه را طلاقه وی د قرآن نه مې راوویسته واما من خاف مقام ربه هغه انسان چې ولمن خاف مقام ربه جنتان قرآن نه مې راوویسته قرآن کې الله وایي چې د چا په زړه کې د الله یری دا جنتي دی یو جنت نه برق جنتونه ورکوم نو چې دې هره شپه الله ته جاړي د په زړه کې د الله یره شته خو دا جنتي دی که نه دا خو دوزخي نه دی جنتي دی او ده خو وی که ده دوزخي م ښځه طلاقه ده د الله نه یریږي او جاړي جنتي دی دوزخي نه دی ښځه نه طلاقه ده دا حقیقت دی نو د الله یره نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو صحابي تپوس ته لاړ ورته ودرېد وی څنګه وی صاحب خیم حضور پاک مبارک ته وی وی نه ځان څنګه مونې دې وخت کې د بیماري څنګه ده حالت دې څنګه دی وی صاحب دو حالته مې دي صحابي ورته وی وی د الله نه یریږم هم ډېره او د الله د رحم تم هم ډېره کوم امید هم چې ډېر لرم دا دوه خبرې مې دي پړه کې واقعي ګورې که یو سړی دا وی هېڅ هم نشته ور وخت به د الله د رحمت امیدونه دي جنت به الله راکوي او جنت دا هم ګورې په خطا دی څه پته لګي که ګناه دې راونیسي او که یو سړی دا وی هر وخت جاړي چې خو به زه دوزخي یم زه خو جنتي نه یم زه خو دوزخي یم دا خبره هم خطره د الله د رحم امید به کوې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وی که بالفرض الله حکم وکړه بالفرض خبره ده فرض که هر څه ته لګي بالفرض که الله اعلان وکړه چې ټوله دنیا دی جهنم ته لاړه شي ټوله دنیا او یو کس به جنت ته ځي فرضاً که الله دا اعلان وکړي چې ټوله دنیا د جهنم ته ځي یو کس به جنت ته ځي نو حضرت عمر وی ابه زیم هغه یو کس چې جنت ته ځي وی دا مې د الله د رحمت نه دونه امید دی او وی که دا اعلان وکړي چې ټوله دنیا د جنت ته ځي دا کافر دې ځي د شیطان دې ځي ټول دې ځي یو کس به جهنم ته ځي وی یریږه ما به هم ځیمه دونه مې د الله نه پړه کې یره ده دا حضرت عمر وینا ده رضي الله عنه نو دواړه سوچه به کوې یو خوا به د الله د رحم تمه امید ساتې او بل خوا به څه کوې ځان به پوره په جیل کې نه ګڼې او بل طرف ته به د الله د قهر او د غضب نه یریږې دا به هم کوې پوره به ځان ازاد هم نه ګڼې نبي اسلام مو فرمایل وی چې د مرګ په وخت کې د چا په زړه کې دا دوه صفتونه وي دا د هغه د جنت نښه ده نو په زړه کې به دا یره ګورې خامخا رونو ساتې چې د الله تعالی قیامت په دا لوی دربار کې به زه مخامخ کېږم ما سره و پروردګار رب العالمین د دنیا د دې ښه او د بد حساب او کتاب به کوي که ښه مې کړي د هغې به ښه جزا راکوي که بد مې کړي د هغې به خطرناکه سزا راکوي چې دا سوچ د انسان په زړه کې شو دا د الله ګوی دا شهادت دی په قرآن حکیم کې بل دی وایي چې واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى چې دا یره راله خواهشاتو نه ځان یقینا خلک بیا ساتي جنت د داسې سړي ځای دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو باغ ته ننوتی یو ډکې راواغېسته
او داسې ونیوه وی دا ډکې م زما نه ښه دی ویې ژړل چا ورته وی دا خو یو ډکې دی دا ته څنګه وی چې دا ما نه ښه دی وی که دا ډکې دی اور ته وغورځو لوخړه به شي ختم به شي خدا نه خواسته که الله ما ته په قهر شو او وی اور ته وغورځولم ګوره جنتي دی مبشر بالجنت د جنت زیر پې شوي دی یو ځل نه څو ځله لکې دومره یاره ده چې که زه جهنم ته لاړم بالفرض نو بیا خو زما ختمېدل نشته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې ټول امت کې بهتر دی ټول امت کې د نبی علیہ السلام لومبی خلیفه دی او جنتی د جنت زیری ورته شوی دی هغه یو مرغۍ په اونه کې تاویده را تاویده په ژړا شوې دام زمانه ښه ده چا ورته وی دا ولې وی دوزخ وله نشته ګن او که خدا نه خواسته ما ته الله په قهر شي نو بیا به زه څه کوم نورونو لکې به دا سوچ او دا فکر خامخا دا خیال کوئ چې دا ژوند زما ختمېدو والا دی دې پسې یو لویه ورځ را روانه ده الله لا اله الا هو د عبادت لایق معبود برحق دقه یو ذات دی لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فی یو لویه ورځ را روانه ده هغې له الله په خپله نوم یې ښودلی د قیامت ورځ وایي کې شک او شبهه نشته په دا ورځ کې به الله ما ځان ته مخامخ کوي د دنیا د ښه او بد حساب کتاب به راسره کوي او هغې کې شک او شبهه هم نشته ومن اصدق من الله حدیثا رب العالمین فرمایی وی ګوره که ته وایې چې دا قیامت ورځ به څنګه راځي دا به څنګه دا خلک جمع کېږي نو قرآن کې الله دلایل هم ویلي دي بل ځای کې خو دلته مزیدار دلیل وایي هغه فرمایي الله ذوالجلال وی ګوره زما نه رښتونی ذات بل څوک نشته او دا زما وینا ده چې د قیامت ورځ راځي نو چې د قیامت ورځ را روانه ده مرګ حق دی مونږ یې منو او که څوک نه مني بیا هم ورله راځي او د قیامت پر ورځ الله ته به ودرېږي نو په دې خپل زړه کې د هغه لوی رب یره راولی بس دا د کامیابۍ یو عظیمه نسخه درو باقي ما درته ووایي مرګ نه هېڅوک نه خلاصېږي که ګدا دې مري به که بادشاه دې مري به که ډاکټر او حکیم دې مري به که سیاستدان دې مري به که موت یمرو به علما به مري بزرګان به مري داسې به هېڅوک پاتې نشي په دې مخ د ځمکه چې هغه له به همیشه ژوندون وي خو اصل خبره دا ده چې رب العالمین دې زمونږ په دنیا کې هغه عمل نصیب کړي کوم چې د رب العالمین د خوشحالۍ او د الله د رضا عمل دی بهر کیف زمونږ رور حافظ بشیر جان صاحب دا ملګري تپوس کوي چې زمونږ په محله کې 2 جماعتونه یو بل سره مخامخ دي 100 ګزه کې تقریبا واقع دي یو جماعت 6 مرلې دی بل 12 مرلې نو دې مسلې وضاحت وکړي چې د رکوټې مسجد وارث اجازت او د قوم او د محلي اجازت باندې د دویمې جماعت باندې خرج کولی شي که نه نو تیار جماعت دی که صرف ځمکه ده جماعت کې مونځ نه شوی مونځ پکې بالکل نه دی شوی او اسې مثال پته ور چا دیوال ته تو کړی دی د حد بندۍ لپاره دی چا دیوال تو کړی حد بندۍ لپاره او چا وقف کړی دی مونځ پکې نه دی شوی او تاسو وایئ چې دا یو بل سره نږدې دی او دا بل جماعت په بادول غواړي نو واقعي یو ځای کې 2 جماعتونه بیا وروسته پکې اکثر قوم هم نیم شي نو اتفاق هم پې خرابېږي نو که مونځ پکې نه شوی او دغه د چا وقف کړي او چا نشاندهۍ لپاره ته دیوال تو شوي مقرر مثال پته وره نو دا هغه چا چې وقف کړي د هغه په اجازت باندې تاسو هغه خرڅولی شئ او هغه پیسې به بل جماعت باندې چې دا کم عمدغه محله کې کم بل جماعت دی په هغې کوله ځمکه هلې او که په هغې په عبادي کوئ نو کولی شئ والله دا خو د هغې واقف چا چې وقف کړی دی نو د هغه به یې خرڅوي یا هغه به څوک وکیل کي چې د ما طرف نه ته مهرباني وکړه دا خرڅ کړه هغه واقف چا چې وقف کړی خو جمدی دی هغه انسان که بس هغه چې څوک جمدی دی نو هغه په خپله باندې یا د هغه وارث که هغه ني هغه وارث هم کولی شي یا هغه په خپله یا د څوک وکیل کي نو دا خیر دی ډېره ښه خبره ده صدقه جاریه ده هغه ځمکه هم صدقه جاریه ده او که هغه خرڅ شي د هغې پیسې هم صدقه جاریه په دې بل جومات باندې ولګي نو ښه خبره ده که مونځ پکې شوي نو هغه بېله خبره ده مونځونه پکې نه دي شوي صرف وقف دی او د حد بندۍ لپاره دیوال دی ټیک ده په بل ځای باندې ولګوئ اصل کې خو ښه صورت دا دی چې کومه ځمکه جومات ته وقف شي نو چې هغه د جومات لپاره استعمال شي هغه بدله نه شي خو دې کې دا یو مسله جوړېږي چې دا یو بل ته بالکل مخامخ دی نږدې دی نو دې باندې بس تاسو د محلم 2 ځایه تقسیم بشي جمع به هم پرې نه بشي په خپل منځ کې بل دې جومات له به سوال کوئ چندې به وله کوئ نو بس دا یې ښه طریقه ده او جواز یې شته دی او پروردگار دی زمونږ حافظ بشیر جان صاحب دعا وکړئ د جمعې وخت د مانځه دی چې رب العالمین د ده ترور بیبي هغې مغفرت نصیب کړي الله لوی سفر د آخرت د خوشحالو کړي او پروردگار که څه تقصیرات دې شوي ګناهونه انسان دنیا کې اوسېږي الله تعالی عفو کړي او پروردگار دی وارثانو له صبر ورکړي الله یې د نورو غمونو نه وساتي او الله تعالی دې له دواړو جهانو خیر ورکړي
که صدقه خیرات یې مخکې کړي یا اوس کې الله دې هغه د قبولیت درجې ته ورسوي. دې مدرسې ته دعا وکړئ زموږ د دې رور دې مدرسې ته چې الله دا مدرسه کامیابه کړي او د جومات هم دعا وکړئ چې رب العالمین د جومات هم بس په اتفاق باندې سر ته ورسولي کړي او الله په دې خلکو د دیندارۍ لپاره آباد کړي او پروردګار زمون قاری صاحب او د دوی نور ملګري چې دې مدرسې چې څوک خدمت کوي د مال د بدن الله دې هغوی د دواړو جهانو اجر ورکړي. کوم چې پکې طالبان دي هغه د الله کامیاب کړي او زمونږ بشیر جان لور ته هم دعا وکړئ چې پروردګار دې خوشحاله کړي الله دله د نعتخوانۍ او د دې نعتونو په دواړه جهان اجر ورکړي خدای پاک یې خوشحاله کړي او دا یو حاجت یې د زړه دا دعا مته وکړئ چې خدای پاک یې دغه مخصوص حاجت هم پوره کړي پلار یې خدای پاک مهربانه کړي داسې انتظام ولا الله وکړي. آخر وخت کې الله زمونږ په خولې دغه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله. ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 146 نمبر کیسټ کې تاسو د هارون رشید بادشاہ او د هغوی د بیبي واقعات واورېدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی 255 29 12. سپیشل فرمایش د نعتخوان حافظ بشیر جان ارمانی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو قبر تیرېده وی دې قبر ته عذاب ملاویږي. دوه قبرونه وی دې ته عذاب ملاویږي. ورشه د کجوري یو څانګه راوړی د کجوري یو څانګه یې ماته کړه نیمه په یو قبر خښه کړه نیمه په بل قبر خښه کړه. یو کس چغلي خورو بل به د متیازو نه ځان نه ساته وی د عذاب قبر ملاویږي. د الله رسوله دا شنې څانګې دې په ولې خښې کړې وی د دې شنو څانګو د برکت نه په رب العالمین د قبر عذاب بندي. نو بعضې علما وایي وی د قبر د عذاب پې ځکه بندېږي چې دا شنې څانګې د الله ثنا وایي. د دې وجې نه بعضې علما وایي زه خیر دی که څه شنه دې په د پاسه کېښودل لیکن بعضې علما وایي نه وی دا د ثنا د وجې نه په عذاب بند نه شو وی دا د نبي علیه السلام یو معجزه وه د هغه یو سوال و الله نه یې کړی د هغه یو معجزه وه چې تر څو دا څانګې اوچني تر هغې پورې به د رب العالمین د طرف نه عذاب نو دا مړو باندې سیرې اچول دا ښه خبره نه په شریعت کې د دې ثبوت نشته بلکې قبر ډولي کول دي او د قبر د تزیین او د ډولي کولو نه په شریعت کې منع راغلی ده. بیا خلک سپاري بالکل ووایه که په عربی کې نه شي په پښتو کې یو قصد ورکوز شي هغه دې وسپاري او دې وایي چې د الله په نوم بسم الله د الله په نوم وضعنا که ته مونږ کېښودې او د نبي علیه السلام یا د اسلام په مذهب هم وسپارلې علی ملت رسول الله دا پیغمبر علیه السلام چې کوم مذهب راوړی د هغې مذهب په حواله باندې د هغه دین په حواله ته مونږ الله ته وسپارلې بس دا کافي دی دی هغه سپارل شو. قبر ولا جوړ کا نو بیا د قبر خوا کې به لږ انتظار کوئ. اوس خو د مونږ خبرې ټولې لوړې شوې مثلا مخکې شروع کړي قبر خلاص شي نو بند شي. مولوي صاحب د خدای وبخښي تاسو ته پته وه هغه به کله مسله شروع کوله چې قبر به جوړ شو نو مسله به جوړوو. اوس څوک کیني نه څوک خلک تښتي نو چې مونږ هم ورشو چا به مسله کوه څوک نه سارېږي نو بس مونږ هم مجبوره شو مخکې مسله کوو. را مثلا نبي علیه السلام مبارک په زندګۍ کې یو ځل په مړي مسله کړې ده خو یاره ثبوت اشتره دین څه خبرې دي خلکو ته به وکړي خلک به پرې خوشحاله شي. ورته لږ غوندې کښېنه لږ شان چې دې ستا نه هغه انس او مینه او تا سره هغه دغې برابر شي چې دې مړي سره ته کښېنې. او په یو حدیث شریف کې دا هم راغلی دي چې سر ته د صورت بقرې اول او خپو ته د صورت بقرې اخر لکه الف لام میم نه یو رکو یا یو څو آیاتونه سر طرف ته یو سړی ودرېږي او دې وایي او خپو طرف ته آمن الرسول او لا یکلف الله دا دې وایي او بیا ورته اجتماعي دعا وکړه خبره خلاصه شو. دا مې ته د یو څو مسلې د مړي متعلق وکړې. خاوره کې ورته اچوې په درز به نه اچوې رو رو په طریقه ورته خاوره اچوه. که مړي له بیا ځې قبر له د عبرت دپاره دې دپاره چې یاره ثواب وشي د هغه مړي څه تلاوت وکړم دلته هم تلاوت رسېږي هم خیر دی که نه ځې خیر خو خیر مقبرو ته تلل نبي کریم صلی الله علیه وسلم به قبرونو ته ته مقبرې ته به ته نو د مقبرې تلل په شرعي طریقه هغه بالکل جایز دی ته مقبرې ته تللی شي. 3 ورځې پورې بیا ته مړي ته هغه تعزیت دپاره راتلی شي. تعزیت دا چې هغه ته وارثانو ته به تسلي ورکړي. زمونږ په دې وطن کې یو ښه طریقه ده چې خلک راشي او دعا وکړي نو دعا هم ښه ده الله پې خوشحالېږي. یو کس خو ګورې دا هم یاد وساتئ زمونږ هره خبره په رسمونو بدله شوې ده. یو کس به راشي دوا به وکړو نو ارام که ټکې م وایي لاس به اوچت کړي مخلی هم نوړي داسې راښکته کړي بل به م وایي دوا به وکړو بل به م وایي دوا به وکړو بل به م وایي دوا به وکړو. الله څه وایي
الله وی ادعو ربکم تضرعا وخفیا چې خدای نه سوال کوي نو پټو کې او پزاره او پاجزه در رب العالمین نه سوالو کې نو خدا دا که 15 کسا 6 کسا 10 کسا یو ځل راشي یو مشر دې پکې دعا وکړي او سمه دعا دې وکړي چې الله دا مړی وبخي، الله ته پې رحم وکړي، الله اخر یې ښه کړي، الله ګناهونه ورته معاف کړي، نور مسلمانان دې پې آمین وایي. دا بهتره خبره. ښه په مقبره کې چې کله جنازه وشي نو زمونږ خلک د مړي وارث راټینګ کړو، ودرېږه دوا به کوو، یو هم دوا کوي بل هم دوا کوي. دوا دې ونه کړه په دا جنازه کې څه اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا، دا دعاګانې وشي که نه مړي ته؟ دا صرف ځان ورته ښیه چې زه راغلی مه ووینه، هلکه داسې ده که نه؟ ځان مونږ ښایي ورته ځان زه راغلی ریا دې وکړه د الله بنده. د مړي وارث پرېږدی چې خپله مور قبر کې ښخه کړي، مور به پردي سړي کوزئ، پرېږده چې دا خپله بیبي په خپلو لاسونو په لحد کې کښېږدي، پرېږده چې دا خپل پلار په خپله په لحد کې کښېني، نو هغه غریب خو زړه کېږي شوق یې وي خو مونږ خلک یې نه پرېږدو. دا بس جنازه دې وکړه خد بیا 2 ثوابه دي ګورې. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چا چې مړی خښ کو جنازه وکړه او واپس شو 1 قیرات ثواب شو، او چا چې مړی خښ کو بیا تر دفنه پورې ورسره کېناسته 2 قیراته ثواب شو. 1 قیرات د احد د غر عمره دی. نو مونږ چې جنازه وکړو زر راتښتو نو د احد د غر عمره 1 قیرات ثواب مونږ برباد کړه. دا مې ورته قصدن د دې مړي متعلق یو څو مسلې وکړي چې تاسو پرې خدای دې مونږ او تاسو له عمل راکړي. نو سفیان ثوری رحمت الله علیه لیکي چې ما ته هغه سړي وصیت وکړ، د هغه د وصیت مطابق ما د کفن دفن او خدمت وکړ او خښ مې کړ. وایي چې خښ مې کړ نو زه لږ ساعت د هغه قبر ته کېناستم د هغه د وصیت مطابق، او شرعان دا مسله هم ده چې کېنوت. وی د قبر سره خوا کې مې څه ذکر و اذکار یا تلاوت کو، سترګې مې پټې شوې، خوب راغی چې وده شو. هغه سړی مې په خوب کې ولید، ښایسته ښکلی باغ د مزیدار د جنت او په هغې کې چهل قدمي کوي او خوشحاله دی. ما دې تپوس وکړو چې روح ډېر زیات خوشحاله الله سره څوک ول؟ وی الله وبخلم. پس الله وبخل یو نیک عمل خو خیراته. یاره ویده چې الله ته ور مخامخ شو زه ډېر ګناهګار رب العالمین راته پخپله فرمایل چې ای بنده ډېر ګناهګار یې، ډېر ګناهونه دې کړي دي، د ډېر مضبوط عذاب لیقې، خو یو عمل دې کړی دی په هغه عمل د جنت ته بوځم او بخم دی. هغه عمل دا چې تا به د رمضان روجې ونیولې، د رمضان د روجو نه پس پرې د رکوټ اختر په میاشت کې 6 روجې نیولې. زما د محبوب په دغه حدیث ته عمل کړی دی، د هغې عمل د وجې نه بخم زه جنت ته. نو ګوره خوب شرعي دلیل نه دی او نه څه په هغې عمل څه واجب دی، خو د انسان د زړه یو تسلي پې حاصلېږي. دا سفیان ثوري رحمت الله علیه لوی بزرګ ته شوی دا د هغه واقعه ده، په خپله دا خبره کوي چې ما سړی په خوب کې ولیدم. صحابه کرام به د رب العالمین د رضا ډېر خیال ساته. یو آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا، حتی څنګه دی بر حتى تنفقوا مما تحبون، دا آیت نازل شو سلورمې سپارې اول دی چې تاسو به کامله نیکي او بهتره نیکي اله حاصلوئ چې هغه شی خرچ کړئ چې کوم ستاسو خوښي. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه د نبی علیہ السلام صحابي دی، د هغه یو باغ و د مدینې منورې مسجد نبوي مبارک ته بالکل مخامخ، او د هغې ډېرې خوږې اوبه وې اعلی، ډېر خشته کجورې وې، انګور و پکې، قسم قسم میوې وې. دومره بهترین باغ و چې نبی علیہ السلام مبارک هم هغې باغ ته راته او د هغې میوې به یې خوړې و، هغې کې به یې ناسته کوله. چې دا آیت نازل شو راغی نبی علیہ السلام نه، د الله رسوله د الله خوشحالو. ولی ابو طلحه دا آیات نازل شو چې کوم شی په خپله خوښ وي د هغې خیرات وکړې، دا باغ زما خوښ دی او دا مې تا ته او الله ته وسپاره چې کوم ځای م خوښ وي هلته یې خیرات کړې، دې ته الله خوشحالول وایي. خو نبی علیہ السلام مبارک سوی هغه وی داسې کار دی چې ستا ماماګان او ترونه هغه غریبانان دي، بس په هغوی یې وویشه او هغوی ته تقسیم کړه. د صحابو مقصد به رضا الهي وه چې زه هغه عمل وکړم چې لوی الله پې خوشحاله شي. هغه عمل نه بیا ځان ساته چې په کوم عمل به الله خفه کېده. بچی رستو دی، ښځه رستو ده، مور رستو ده، پلار رستو دی، ګاونډي رستو دی، الله مخکې دی. لاول به الله خوشحاله چې الله خوشحاله شو د الله نه پس به بیا ګورو نور بندګان هغوی به خوشحاله و، په داسې طریقه به یې خوشحاله و چې رب العالمین پې خفه نه شي. دا مختصره غوندې د ما هم طبیعت لږ ټیک نو دې لیکي چې
بعضې خلک مړي له په مړونې حجامت کوي. یاره دا خو ډېره لویه ګناه ده. مړي له په مړونې حجامت کول یعنی په مرګ نه پس الله پې نه خوشحاله، الله پې خفه کوي. وعدې دې څه چې ګیره وله خری، ګیره خو اصل خورول ګناه ده، لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده. او بیا مړي له ګیره خریل دا خطرناکه ګناه ده، خطرناکه. زه خو چې مړي ته وګورم چې ګیره او برېتې دواړه خریلي، نو که دا د ډولۍ فرق به پې نه نو ما به وایي چې دا ښځه ده، څه پته یې لګي. بیا خدای ته وګورئ، ګیرې خو مه خرایئ. او مړي لږ حجامت کول دا ګوره ډېره لویه ګناه ده، د دې نه ځان ساتئ. نو په خپله ګناه کوه او د مړي دپاره د ګناه عمل کوه. دا ما ووی چې بعضې خلک وایي دم دا ویلي چې بعضې خلک تختې ځای کې لاټین بلئ، دا ما ووی. بعضې خلک د مړي په درېیم ورځ د مړي جامې خلکو ته ښیي. او دا لا بیل رواجه، جامې یې راوالي. ولې واده شوی دی او اومه ده، ولې اومه کې د مونږ خلک هغه جامې د ناوې راوباسي او هغه خلکو ته ښیي، نو خلک جامې اخلي. نو دا ناوې ده چې ته ولې په اومه باندې جامې ښیې، دا هم رسم او رواج دی. که په دې نیت یې ښیې چې او خلکو ته پته ولګي د ډېرې جامې دي، نو دا هم ګورې ګناه ده، کبر او لویي ده. د مړي هغه جامې دي دا په خپله هم اغوستی شي او بل هم ورکولی شي. ګورې په خپله اغونده که په خپله اغوستی شي. او که ته وایې نه که زه په خپله چې ما ته هغه مړی را یادېږي نو بیا خړه مې خفه کېږي، نو خیر دی چې هلې خیراتي ورکړه، بل مسلمان به یې واغوندي، ثواب به دې د مړي شي. او دا درېیمې او څلوېښتې خاص یو معین روز د خیرات نشته، هر وخت د مړي پسې خیرات کولی شي. خاص معین روز نه چې په دې روز به خیرات کوم او په دې روز به نه کوم، په دې شپه به خیرات کوم او په دې شپه به نه کوم، نه، هر وخت مړي پسې خیرات کولی شي. مانځه وخت کې موبایل ټلیفون که راشي نو څه به کوي؟ مانځه نه مخکې د موبایل بندوي که نه؟ موبایل ټلیفون په مانځه کې ولې ساتي؟ ښه خبره نه ده. بعضې وخت په دې ښاریو کې اکثر موبایل ټلیفون راشي، دی په خپل هم دغه شي دا پریشانه شي او خلک هم پریشانه کي، بندول پکار دی. سرې کپړې نارینه چولی شي نو اسې که ضرورت دپاره اچوي، واده چې خو مستقل د سړو دپاره د سرو کپړو اغوستو نه منع شوې ده. داسې کپړې چې هغه د ښځو رنګي د ښځو اب هم سړی نه استعمالي نه باچي. غلط نوم مسلمان ته اغېشتل دا ډېره سخته ګناه ده، سم نوم اغېشتل پکار دي. دعا کوي چې الله پاک مونږ د آفات و بلیاتو مصایب و مشکلات و غمونو نه پال امن کې وساتي. بعضې مسلمانان ملګري زموږ حج له تللي دي، زموږ د جمع بعضې ملګري پکې تللي دي. دعا کوي ریاض حاجي صاحب چې څومره ملګري حج له تللي دي، الله دې د ټولو حج قبول شوی نصیب کړي او الله دې په خیر باندې واپس راوستلی کړي او پروردګار دې او عبادتونو د عمرو او طوافونو توفیق نصیب کړي. الله دې مونږ هم دغه پاک سفر باندې دغه بیت الله شریف ته بوتلی کړي. دا زمونږ دلته کې نور علي ټبر وفات شوی دی نن، اجازه خوره دعا ورته وکړئ چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي. لوی سفر الله د خوشحالو کې زمونږ د اشفاق بچا دي، مور وفات شوي هغوی ته هم دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. څومره مردګان وفات دي پروردګار د ټولو بخي، الله دې په خپل رحم وکړي. او څومره چې مریضان دي په هسپتالونو کې کورونو کې رب العالمین دې ول شفا ورکړي. وصلی الله